پخوانی زمانه کې د اشعارو چې کوم حیثیت او مرتبه وه هغه د نن سبا زمانی چې کوم سوشل میډیا ده او کوم فیسبوک او دغه شیونه دي هوبهو دغه وه او په دې باندې به خلکو چې کوم دی نو خپل مقصدونه د یو ګوټ نه بل ګوټ د دنیا ته رسول په خپله د حضرت زید رضی الله تعالی عنه چې هغه ورک شوی او د خپل پلار نه د هغه په باره کې تاریخ کې چې کوم دی نو د هغه د پلار اشعار تاریخ را نقل کړي چې دا څنګه چې کوم دی نو مور او پلار ته او ترونو ته پته ولګېده چې دا د نبی علیه السلام سره دی نو دا ته پته ځکه ولګېده چې هغه اشعار ویلي بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل دا اشعار هغه چرته ویلي او دا چې دی نو بیا خواره شوي عربو به چې کوم دی نو اشعار ویل او دې له بیا چې کوم دی نو ډېره توجه ورکوه اوس هم د اشعارو خپل یو مقام دی خو چې دا اشعار په صحیح طریقه باندې د دین دپاره استعمال شي لوی لوی شاعرانو په هغې کې د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې تیر شوي دي او د نبی علیه السلام په صحابه او په ملګرو